پای کی شپاړس مخ کی بیان شو د دې زینا ولسم او بیا ورپسې اتلسم دی. ولسم اصل دا دی الوصیت للازواج، د بیبیانو د پاره وصیت کول. او شپاړسم اتلسم دا دی مسئله د متعی، چې طلاق شوی زنانه لبا جوړه جامه ورکی چې اریه و مطلقه ده. بیا څوک وجوبي وي او څوک وي دا مستحبه ده. د بعضو د پاره مستحبه ده او د بعضو د پاره واجب ده. کوم چې مخکې ذکر شو چې مثال تور طلاق دی ورکړو او مہر مقرر نه دی او داغي سره نزدېکت شوی نه دی، نو داغي لپاره اغا متعه اغا واجب وا جوړه جامه لازمی و پتا باندې. او دلته کې مستحب حکم دی یا خدا د چې د هر متولقې د پاره دا چې طلاق دی ورکړو نو کو مہر پوره کیږي او که نیم کیږي خداغي سره یو جوړه جامه زیاتی ورک خبره ده. او دا ولسم حکم دا دی الوصیت للازواج، د بیبیانو د پاره وصیت کول. او هغه داو د جاهلیت په زمانه کې پروګرام دسو چې یو سړی به وصیت د زنانو د پاره وم کنه هغه به بیا زر تر زر د کور نوېستله بنا بر وصیت تر یو کاله. یو مخکې مسله ذکر شوی و چې هغه عدت چې کوم لازم او واجب زنانه د خاوني وفات شو نو دا غیر پارا سلور میاشتې او لس ورځې عدت. څوک ته الفریض ورته وي، غم ورته وي، او څوک مناول ورته وي. د دې وجه نه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو مؤمن مسلمان د پاره دا روان دي چې د درې ورځو نه اخوا غم وکي سیوا د چانه پر شریعت د څه وي چې څنګه سترګه باندې کوي، یعنی د څه کارونه باندې کوي چې دا غینه معلومیږي دا چې ګنې دا څه کوي نکاح څنګه سترګه